لمونځ نه کول غټه ګناه ده، خو تر دغه هم غټه ګناه سته. روزه نه نیول، روزه خوړل غټه ګناه ده، خو تر دغه هم غټه ګناه سته. د مور و پلار نافرمانی کول غټه ګناه ده، خو تر دغه هم غټه ګناه سته. قتل کول غټه ګناه ده، خو تر دغه هم غټه ګناه سته. سود کول غټه ګناه ده، خو تر دغه هم غټه ګناه سته. دا یاد ساته، غټه ګناه کمه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تر ټولو لویه ګناه دا ده الاشراک بالله، د الله جل جلاله سره شریک جوړول، یعنی شرک کول، دا تر ټولو غټه ګناه ده. ځکه چې ته الله جل جلاله پیدا کړی، الله جل جلاله تا ته روزي درکوي، رزق درکوي، اولاد یې درکړی ده، زندګي یې درکړې ده، روغ صحت یې درکړی ده، او ته راولاړ شې د الله جل جلاله سره شریک جوړوې، یعنی شرک یې. تر ټولو چې الله جل جلاله ته قهر او غضب ورځي هغه په شرک باندې ورځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل زه تاسو ته داسې ګناهونه دروښیم چې په غټو ګناه کې بیا لوی ګناه دغه درې دي. صحابه ورته وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کومې غټې ګناه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تر ټولو لوی ګناه هغه الاشراک بالله، یعنی د الله جل جلاله سره شریک جوړول. دومه غټه ګناه عقوق الوالدین، د مور و پلار نافرمانی کول. د شرک وروسته چې کومه غټه ګناه ده هغه د مور و پلار نافرمانی کول دي، مور و پلار خفه کول دي، مور و پلار ته په سپک نظر کتل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل درېمه لویه ګناه دا ده، په غټو ګناه کې بیا غټه ګناه درېمه دا ده چې گواهی په درواغ ورکول، یعنی په درواغ باندې گواهی ورکول، دا تر ټولو غټه ګناه ده.